انسان چې ویده شي انسان کې دوه روحونه دي یو ته روح روان وای یو ته روح دوان وای روح دوان هغه روح دی ما به الحیات چې کوم شي باندې انسان ژوندی ګرځي سترګې رپوي لاسونه حرکت کوي پښې حرکت کوي دا روح دوان دی دا د انسان نه جدا کیږي دی چې کله د دنیا نه ځي نو دا روح به ترې پورته کیږي دویم روح روان دی دا په دې ټول بدن کې نه دا فی مؤخر الدماغ د دې مزغو اخر کې د دوه کار یو کار دی چې د محیب شي په وخت کې دفاع کوي مانا ډیر اور ویني په نری دیوال باندې تک کوي ونې سر ته خیجي د کوی بیخ ته خیجي کم ځای کې چې انسان ډار محسوس کوي دی وخت کې دا دفاع دا د روح روان کار دی دی وجنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ویده شو فورا یې مه راپورته کوه ولې چې سړی ویده شي دنه روح روان شي هغه چکر لګوي ته چې ورته وی راویښ شه روح روان لا نه رسېدلی ځای ته او سړی راویښ شي دته مریضي پیښه شي موږ تاسو ورته میرګي وایو ډاکټران وایي دا یو چینجی دی د انسان په مزغو چې کله خوله ولګوي بېهوشه کي نور خلک وایي دا میرګي یو قسم دی په پیریانو کې په دې سړي کینی دا نه چینجی دی او نه پیریان دی دا سړی مریض دی چا فوراً راپورته کړی دی دی چې اور وویني دی به غورځېږي دی چې اوبه وویني ځان به پکې غورځوي دی په دیوال نشي ګرځېدلی دی کوهي ته نشي کوزېدلی دا ونې ته نشي ختلی ولې روح روان ځای ته نه دی رسېدلی دفاع پکې کمه ده دې وجه نه چې د چا د معدې ګیس شي دا ګیس سر ته خیږي دې سره روح روان کمزوری شي چې کمزوری شي دا سړی بیا ډارېږي کاسې دې لاس نه ونیوه خیس کوي زما یو ملګری و پېښور نوي اډه کې د ورځې روان د هغه د معدې تکلیف و ما چې د لاس نه ونیو دومره خیز یې وکړه وایي ما وی چې دا څه شي ونیولم دا بیا کمزوری شي دې دپاره ډاکټران یو ګولۍ ورکوي انډرال ورته وایي زمونږ دا طالبان علما هم وایي کله کله د خلکو مخکې تقریر نشو کولی روب را باندې راځي هیبت را باندې راځي یا عام خلک وایي په دې کور کې ډارېږم پیریان دي پیریان نه وي هغه د باندې د روح روان کمزوری دی چې ځان نشي ډارېږي نو بیا هغه ګولۍ ورکوي انډران 10 ملي ګرام یو چې سار خوري یو ماښام خوري بیا دې سره روح روان مضبوطیږي او زمونږ شریعت نسخه ښودلې ده یا وکیلو به 314 کرته هره ورځ وای او د هر مونځ نه بعد به 2 کرته وای مخکې او وروسته به ترېنه درود شریف وای نو زړه به دې مضبوطیږي بیا به نه ډارېږي نو د روح روان کار دا دی چې دا دفاع کوي دویم کار دا دی چې ته کله ویده شې دا روح روان ستانه په دې پزه باندې وځي نو په دې ښي طرف ورته ملایکه ناستی سړی چې ویده کېږي ښي طرف باندې ورته ملایکه ناستی په دې چپ طرف ورته شیطان ناستی دا ملایکې نوم دی ملهمه دا هغه شیطان نوم دی مسوس
نو که په دې ښي طرف راووتو تا ذکر کړی درود شریف دی ویلی و آیت الکرسی دی ویلی وه ښه حالت کې ویده شوی وي دا بیا په دې ښي طرف راوځي نو ملایکې د لاس نه ونیسي نو بیا چکر ورکوي مکې مکرمې ته مدینې منورې ته جنت ته ښایسته مقاماتو ته دی چې څوک راویښ کي که نه دی هغه سړي ته غوسه شي ورته وی و د خدای بنده دومره ښه خوب مې لیدلی او روان وم یو ځای کې او راویښ دې کړم کاش کې دې وروسته راویښ کړی وی دا وخت ستا و د ویښېدلو ښه خوب مې لیده دا هغه ملهمه ملایکه د لاس نه ونیسي خو که په دې چپ طرف باندې دا روح راووته شیطان مسوس وسواس دی د لاس نه راونیسي دی وروره کله په اوبو غوپکوي کله یې ډیران ته بوځي کله یې د غر نه راوغورځوي کله یې په کندو روان کي کله یې اور کې واچوي کله ورسره څه شی کوي ټول خوب په تکلیف او په دردونو په مشکلاتو باندې د دا کار دی په خوب کې م انسان نه پرېږدي دا دومره خطرناک دشمن دی نو اکثر مونږ او تاسو ته خلک وایي دا عوام ورونه چې دی راشي وی بیګا مې خوب لیدلی و داسې په غر روان او غر نه لاندې راوغورځېدم او بیا د لاندې ځای نه په یو کنده ورغلم یو زمری راپسې شو او بیا خړې اوبه وې او په هغې کې وغورځېدم د دې خوب څه تعبیر دی نو د دې تعبیر نه دا شیطان ورسره لوبې کړي دي او سړی په خوب کې آرام ته نه دی پرېښی شیطان دا دشمنی دومره خطرناکه ده که ویښې هم دې نه پرېږدي که ویده یې هم دې نه پرېږدي که ډوډۍ خورې دې نه دې پرېږدي که مونځ کې نه دې پرېږدي که اودس کې نه دې پرېږدي یو شي ته دې نه پرېږدي ولې الله ته قسم کړی دې وجې نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي صحابو شیطان انسان د لاس نه نه کش کوي نیکو لارو کې ورته کینی نیکو لارو کې دی ورته د اسلام په لاره کې کینی ورته وایي څنګه مسلمان شوې د پلار او د نیکه دین دې پرېښو دا یو عارضي شی راغلی مه کوه ګوره داسې بیا چې دې لاره کې کامیاب نشي د هجرت په لاره کې درته کینی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې هجرت و مدینې منورې ورته وی ولې هجرت کې مکه مکرمه دی کلی دی وطن دی دی کلی وطن څنګه پرېږدي بچي او ښځه څنګه پرېږدي د جهاد په لاره کې کینی رسول الله مبارک فرمایي چې چا د شیطان خبره په دې لارو کې ونه منله الله باندې حق ادا ده چې دی به جنت ته داخلوي که دی مړ شي الله به جنت ته داخلوي که دی په اوبو کې غرق شي الله به جنت ته داخلوي که دی د خپل سورنۍ نه لاندې وغورځېږي الله به جنت ته داخلوي ځکه د ټوله زندګي په جهاد کې تېره کړه او د شیطان مقابله